هر محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه د فتح او د نصرت وظیفه د کامیابو وظیفه راته ښیمه انشاءالله. کوم حاجت چې ستاسو وي او دا حاجت هم نه پوره کیږي د هغې ټولو د کامیابو دپاره او د ټولو وظیفو بادشاه وظیفه راته نن ښیمه انشاءالله. دا وظیفه د محترم مسلمانانو چې انشاءالله ژوند به مو سره بدل شي او ستاسو هر حاجت په ورسره الله تعالی پوره کړي. نن وظیفه لږه لیټ شوه، زه رایوند کې یم الحمدلله اجتماع ته راغلي، نیټ هم سم کار نه کوي، بهر راووتلو لږه. انشاءالله تاسو ته به ډېرې دعاګانې مې کوو، ډېر د برکتونو ماحول ته راغلي، ډېر د ښکلي زبردسته د نیکو ځای ته راغلي. انشاءالله تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوو. نن چې دا کومه وظیفه ده انشاءالله دا وظیفه تاسو په دې طریقه باندې وکئ، کومه طریقه چې راته زه ښیم انشاءالله ژوند به الله جل شانه بدل کړي، ډېرې خوشحالي به راته وعلیکم السلام الله جل شانه درکړي، الله تعالی به ته کامیابي درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، مسافر دی الله تعالی ټولو مسافر الله د دواړو جانه خوشحالۍ کامیابۍ کامرانۍ ورکړي. محترمو نن وظیفه ډېره بهترینه وظیفه ده او د ټولو وظیفو بادشاه عمل دی. هر قسم څه حاجت دپاره ناممکن مقصد دپاره صرف 314 پیرې کول دي. کوم انسان چې دا وظیفه 314 پیرې راونیوله په تعداد د بدر اصحاب بدر یا په تعداد د جالوت په مقابله د طالوت علیه السلام، یعنی دا 314 نه د علماء کرام فرمایي که نه وي دا ډېر برکتي تعداد دی. ځکه اصحاب بدر څو نه و 314. اصحاب بدر تاسو پېژنئ که نه؟ دا په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک یو غزا تېره شوې ده چې صحابه کرام پکې 314 وو او د کم چې نور خلک وو یعنی د مقابلې والا هغوی د زرو نه سیوه. نو علماء کرام فرمایي کم تعداد سره چې په کم یعنی په دې تعداد سره چې کومه وظیفه وکړی شي الله تعالی هغه ډېره زیاته بهترینې طریقې سره قبلوي. نن انشاءالله دا وظیفه تاسو وکئ. زه راته ښیمه د جمعې زبرګه شپه هم ده، دې کې به تاسو ته انشاءالله موږ دعاګانې هم غواړو. الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي، الله دې ستاسو ارمانونه پوره کړي، الله تعالی دې ستاسو جایز خواهشات پوره کړي. چې څه غواړئ الله جل شانه دې تاسو ته ټول په ټوله درکړي. وظیفه کومه ده؟ وظیفه محترم مسلمانانو هغه به تاسو 314 پیرې وایي. مخکې به ترې 11 پیرې درود شریف وایي. که درود ابراهیمي وي نو ډېر به زیات ښه وي درود ابراهیمي، ځکه درود شریف په خپله یو داسې عبادت دی، یو داسې اذکار دی محترم چې هغه قبول کړی شوي دي. صحیح شوه؟ درود ابراهیمي نو 11 پیرې به درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا 11 کرته وي بیا به 314 پیرې دا آیات وایي. ونصر من الله وفتح قریب، ونصر من الله وفتح قریب. دا به تاسو 314 پیرې وایي. مخکې به ترې او وروسته به ترې 11 پیرې درود ابراهیمي وي. صحیح ده؟ په منځ کې به 314 پیرې ونصر من الله وفتح قریب، ونصر من الله وفتح قریب. انشاءالله چې الله جل شانه به تاسو ته نصرت درکړي، فتح به راته درکړي، ستاسو په حاجتونو کې، ستاسو په مشکلاتو کې، ستاسو په کم ناممکن حاجتونه دي په دې ټولو کې به تاسو ته الله تعالی فتح درکړي، ستاسو به نصرت وفرمایي. ونصر من الله او نصرت او مدد د الله تعالی او فتح قریب. او فتح چې تاسو ته انشاءالله ډېره نږدې ده، ستاسو په قدمونو کې ده. چې کوم انسان د الله تعالی په قدمونو کې خپل سر کېښودو، الله تعالی ته یې وژړل، الله تعالی ته یې فریاد وکړو، نو انشاءالله چې دا انسان و الله تعالی چېرې هم نا امیده نه کړي او د حاجات الله تعالی پوره کړي. اوازونه هم ویډیو کې راله، دلته ماحول لږ دغه دی، بیانونو ماحول دی. انشاءالله موږ د هم دعاګانې کوو، موږ تاسو ډېرې دعاګانې کوو چې د دې اجتماع د برکته دی الله تعالی پوره دنیا کې اسلامي نظام الله راولي، الله د اسلام ته فتح ورکړي، مسلمانانو د الله تعالی فتح نصیب کړي، د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.